پاکستان بمقابله نیوزیلینډ څومره چې هم پښتانه دي نو هغوی ټول تیرا مخې ته شي ځکه ملګرو چې یو ځلې بیا د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم پښتانه دي نو هغوی حد وکړو حد یې څنګه وکړو ملګرو د پاکستان او د نیوزیلینډ چې کوم دویم اوډیايي میچ و نو په هغې کې فخر پښتونخوا فخر مردان فخر زمان ملګرو ناقابل شکست 180 رنز وکړل ملګرو او د ټولو پښتنو سر یې د فخر نه چوت کو او بیا زموږ ملګرو محمد رضوان هم نن 50 وهله کنګ بابر اعظم هم نن 50 وهله ملګرو نیوزیلینډ اولنی بیټینګ وکړو ملګرو په سکور بورډ باندې 336 رنز ټارګټ کېښودو څنګه چې په تېره ویډیو کې تاسو ته موږ ویلي ملګرو چې د راولپنډي چې کوم سټیډیم دی نو د 330-350 پورې به ټارګټ ورکې نو هله به ته میچ بچ کې خو څنګه چې ملګرو تاسو وکړه چې نن نیوزیلینډ په هغه خبره باندې عمل کړی و 336 رنز ټارګټ یې پاکستان له ورکو خو دلته ملګرو په پاکستان په ټیم کې پښتانه دي چې هغوی د دې ملک دپاره گیم کوي هغوی کوشش کوي چې د دې ملک نوم روښانه شي نو الحمدلله ملګرو هغه چې کوم 336 رنز ټارګټ و نو هغه چا راواړو ملګرو پاکستان راواړو او په دې سیریز چې کوم 15 میچو سیریز دی نو په هغې کې واضحه برتري په 2-0 باندې حاصله کړه بیا ملګرو ویننګ چې کوم شاټ دی نو په تیر میچ کې هم د چا نصیب شوی د فخر پښتونخوا محمد رضوان او بیګانی میچ کې هم ملګرو فخر پښتونخوا محمد رضوان هغه ویننګ شاټ ووهو خو دلته ملګرو د نیوزیلینډ میچل چې کوم دی نو د هغه هم صفت کول پکار دی ځکه چې د هغه هم دویمه سینچري وه اولني اوډیايي کې هم میچل ملګرو سینچري ووهله او لګاتار دی بل میچ کې هم وکړل نیوزیلینډ چې کوم 337 رنز ټارګټ پاکستان ته ورکړی دی نو په هغې کې ډېر زیات اهم کردار ادا کړی دی نن ملګرو په پاکستان کرکټ ټیم کې ډېر غټ چینج شوي و که تاسو وګورئ ملګرو نو موږ ویل چې احسان الله دی راولي خو احسان الله له ملګرو نن د چا په ځای باندې مقرر کړی وه د شهنشاه آفریدي څنګه تاسو ته معلومات دي ملګرو چې شهنشاه آفریدي هغه سرجري کړې وه نو هغه ته د آرام ضرورت و او بیا چې څومره هم د کرکټ ایکسپرټ دي نو هغوی به په دې خبره باندې زور ورکو چیرې شهنشاه آفریدي له آرام پکار دی ځکه چې یو ډېر غټ یونټ را روان دی هغه څه دی ملګرو د اوډیايي ورلډ کپ نو هغې ته دله ریسټ ورکول پکار دي نن یې ملګرو ډینجرمین احسان الله له مقرر کړی و ملګرو خو بدنصیبي نن بیا ملګرو احسان الله ونه چلیدو خو نن څوک وچلیدو ملګرو حارث رؤوف بهترین بالنګ وکړو او 4 وکټې واغستې پاکستان بالنګ خو ملګرو نن لږ مایوس کونو خو دلته کې کنګ بابر اعظم یو ځلې بیا ټاس ګټلی او دعوت یې د نیوزیلینډ ټیم له ورکړی نو چیسنګ ملګرو د دې راولپنډي چې کوم سټیډیم دی نو په دې باندې چیسنګ ډېر زیات بهترین کیږي او بیا تاسو ته موږ په تېره ویډیو کې هم ویلي ملګرو چې کله په دې پیچ باندې یو بیټسمین ودرېږي نو بیا د بالرانو نه وارو پار خطا وي چیرې اوس په کومه طریقه موږ د ده نه بال خطا کړو نو نن څنګه تاسو وکتل ملګرو اول که د میچل بیټینګ وګورئ نو د پاکستان بالرانو نه وارو پار خطا کړی چیرې په کومه طرف باندې موږ میچل ته بال وکړو چې د ده نه مس کړو نو هغه هم سینچري وواله او بیا فخر پښتونخوا فخر زمان ملګرو نو هغه چې ودرېدو نو تاسو وکتل ملګرو ناقابل شکست اننګز ولوبو او 180 رنز یې وکړه خو دلته ملګرو بېګا د نیوزیلینډ چې کوم فیلډینګ و نو هغه ډېر زیات مایوس کونو کم انګلیش ټیمان چې دي ملګرو نو د هغوی فیلډینګ ډېر زیات صفت کیږي خو بېګا چې نیوزیلینډ کم فیلډینګ کړی ملګرو نو د فخر زمان یې ډېر زیات کیچونه میس کړل نو د هغې له کبله فخر زمان بهترین بیټینګ وکړو څومره چې هم پاکستانیان دي او بیا خصوصا پښتانه دي ځکه ملګرو چې زموږ پښتنو یو ځلې بیا حد وکړو او میچ یې پاکستان ته وین کو نو ملګرو څومره چې هم پښتانه دي هغوی ته دې مبارک شي څومره چې هم پاکستانیان دي نو هغې ټولو ته ډېر زیات مبارک شي پاکستان الحمدلله دویمه ګټه هم ترلاسه کړه د نیوزیلینډ خلاف تاسو وایئ ملګرو چې کومې تبدیلیانې په ټیم کې شوي وي نو آیا دا کسان ټیکو او که نه یا د دغه کسانو په ځای څوک لوبول پکار وو هغه زموږ سره په کمنټس کې لازمي شریک کړئ او کومه لمحه د میچ په تاسو باندې ښه ولګېده هغه هم زموږ سره په کمنټس کې شریک کړئ چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته د زړه نه یو ناره پاکستان زنده‌باد پښتون زنده‌باد تل دی وي آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی د لوی الله په امان